صلاة لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف وائے او ټول درود ابراہیمی وائے خان اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد روایاتو کی راضی چکل دا آیات مبارکہ را نازل شو چی اید ایمان خاوندانو پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندی صلاة سلام اوائے چکل دا آیات مبارکہ را نازل شنو صحابوی منگرالو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوالا منگتی نتپوسو کو چی کیف نقرأو پتا با درود سنگ وایو اللہ حکمو کو چی پا نبی علیہ السلام درود اوائے نو پتا با درود سنگ وایو او کم بوایو نو بہترین جواب دا دی چی صحابی نبی علیہ السلام نا تپوسو کو چی پتا با درود سنگ وایو وی بیا میں نبی علیہ السلام تا قتل چی دے با منگتا وس دا کم درود تلقین کی او سنگ طریقہ براتا خی وی تپوسو مکو نبی علیہ السلام تم قتل چی دا دوارو جہانو سردار جب باندی شورو وکڑل چی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وی خپل می د نبی علیہ السلام د خلینه درود ابراهیمی پخپل اورید لیدی قتل می ورتو درود ابراهیمی و یو ماتین اورید نو علماء وی پټول درودونو کې غوړه درود ابراهیمی دی بس او علماء وی چې درود شریف وی نو مستحب دا چې دی کې د درې خبرې وی نمبر 1 د الله نوم نمبر 2 صیغہ دا امر نمبر 3 نم دا امام الانبیاء نو پا درود ابراہیمی کی دا درے وارا پاول کی دی اللہم صلی علی محمد نو اللہم دا اللہ نم شو صلی صیغہ دا امر شو او علی محمد نم دا امام الانبیاء شو او چی اگد نشویلے نو دام درود دے چی اللہم صلی علی محمد بس دام درود شریف تے درے والا پکی را دندش درود شریف دیر وائے خواہ چی سوک درود شریف دیر ہوئی دا دب دا نبی علیہ السلام سر مین سیوا کی گی او دا چاچی مین دیر شولا نو دا دب دا سنت سر محبت پیداش او چاچی سنت اتباو کرل او دا نبی علیہ السلام سر مین دیر ہوا نو نبی علیہ السلام وی ما سر با جنت کی یوزی سوک چی درود شریف دیر ہوئی سنت سر با محبت پیدا کی گی سوک چی سنت احتمام کی نو نبی علیہ السلام وی دما سر محبت کو او کان معی فی الجنہ او چاچی ما سر محبت کو اغب جنت کی ما سر یوزی بختور صحابو جسی جوندیو خواہ نبی علیہ السلام صحابو توی لکل نبی رفیق دا ہر نبی ملگرے دا ہر نبی ملگرے زما ملگرے پیچنے وی خیم درتا ورفیقی زما ملگرے خویانی فی الجنہ پا جنت کے بزما ملگرے عثمان
دا مې د جنت ملګری دی خدای به راسره په جنت کې ملګری عثمان ژوندی دی او نبی علیہ السلام وی د هر نبی ملګری او زما ملګری به په جنت کې عثمان جنت کې به ما ته ملګرتیا وي وی د میدان محشر ملګری مې پیژنې چې میدان محشر کې به راسره څوک یو لاس نه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ونیو یو نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دسی دواړه نیوی دي صحابه وی مونږ ورته قتل دسی نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام تم قتل نبی علیہ السلام وی هاکذا نبعث یوم القیامه دا نن چې می څنګه اینه دسی به می دوی لاسونو نیولی او میدان محشر کې به ولاړې مخه بختور دی چې نبی علیہ السلام به لاس په لاس کې نیولی چې میدان محشر او د سړي لاس د نبی علیہ السلام لاس کې الله اکبر مقام او سچو هغه صحابه وګټل نو بس میدان فتح کو وی مندل هغې به فخر کو چې نبی علیہ السلام خلی نه به سره ووتل په هغې به فخر کو ابو هریره رضی الله تعالی عنه نوم څه دی عبدالرحمن ننی څوک د عبدالرحمن په نوم پیژني نه چې یوه پیره نبی علیہ السلام وی ابو هریره ودرېدو اعلان یې وکړو زما نوم بدل شو ابو هریره ځکه دا د امام الانبیا د خولې نه ماته وتلی دی زوام خپل نسبت وکئ خو امام الانبیا ته یې وکئ ښه ځان جوړ کئ خو د امام الانبیا په شانې جوړ کئ یو صحابي و قافله پسې به رستو رستو روانو چې څه به قافلې نه ارتو شو نو راغستل به یو ورځ سامان ډېر جمع کړی دی نو نبی علیہ السلام چې ولیده ورته وی تا خو د ځان نه سفینه جوړه کړې ده کشتۍ د کشتۍ په شان سامان دې لوټ کړی دی د هغې صحابي نوم وګرځېد سفینه رضی الله تعالی عنه په دې به فخر کو ما ته امام الانبیا سفینه ویلی دي بس زه به د امام الانبیا سفینه یمه یو ورځ قافله پسې روان رستو رستو نو قافله ترې ورکه شوله نو په ځنګل ورغې چې په ځنګل ورغې نو منظري ولیده نو چې منظري په خوشي بیابان کې انسان وویني نو منظري پې حمله کوله نو چې حمله یې پې کوله نو دی ورته ودرېد دا صحابي ورته ما پیژنې اول زه تعارف کوم جو بیا حمله وکړه نو چې داسې لوی نسبت و د صحابه سره صحابي ورته وی ای د ځنګل بادشاه دا سفینه رضی الله تعالی عنه ورته وی ای د ځنګل بادشاه انا مولا رسول الله صلی الله علیه زه ګورې د نبی علیہ السلام غلام یم خامه وپېژنه زه د چا غلام یم ګورې ما وپېژنه انا مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک دم منظرې پوه شو چې دا خو د نبی علیہ السلام صحابي ماله مخې له راغې ایک دم منظري روح بدل کو او لکۍ سنډولې شروع کړو او په ځنګل کې ورته لار ښودل شروع کړل ښه نسبت دا نسبت دی چلته پیدا درکړي چې پیدا درکړي نسبت دا نسبت دی چې پیدا درکړي انس رضی الله تعالی عنه وفات کیږي چې وفات کېدو نو صحابو ته وی تاسو چې کس وفات شي نو تاسو ول د سجدې په ځایونو عطر لګوئ وی او وی ماله به نه لګوئ ښه ماله به عطر نه لګوئ خوشبوی به نه لګوئ وی تاله به څه لګو وی ما چې د چا خدمت کړی دی 10 کاله زه نبی علیہ السلام پسې ګرځېدلی یم ما 10 کاله پیغمبر پسې پیزار ګرځولی دی زه نبی علیہ السلام سره ډېر نږدې پاتې شوی یم نو چې زه مړ شمه کفن کې مې کېدی ما ځان له د امام الانبیا د وجود خوله سنبال کړې ده هغه مې ایښې هغه خوله به راوالی او ما له به د سجدو په ځایونو ولګوئ بیا مې الله ته وسپارئ ښه نسبت څه څیز دی نسبت څه څیز دی که نسبت څه څیز نه وی صحابو به خوله نه سنبالوله ښه بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی علیہ السلام ته به ما کتل چې فلقین به ووی حدیث به شف کړل حدیث به پرې وجود باندې داسې راښکل په کته وی چې کله ډیر بیمار شو بیا فلقین نشو ویلی نو ما ته به وی په می ووایه نو وی ما به فلقین ووی خو داسې به مې نشو کول چې شف
چې فلقین به مې اووي نو د نبی علیه السلام لاسونه به مې راواړ زما به شف بیا به مې پیتیسي ومږل موږ وایو بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها تا په دې خپلو لاسونو ولې نه شف کول چې په امام الانبیا په لاسونو دې شف کول وایي زما د لاسونو نه د پیغمبر لاسونه ډېر غوره وو نو دم به خپله کوو شف کول به د امام الانبیا په لاسونو باندې نسبت سسیز دی تبرک بی آثار صالحین دا سسیز دی دا بخیرت تا بسوڑم غواړي یو نسبت بم پکاری وره تو ویسا نسبت نمانما زوام وی منا وی نی منما وام صحبت امنا وی نی منما وام دا نیکانو صحبت سسیز دی دے کے ناس تا سسیز دے وی نی منما زورتام نی منی وی نا وام اگورا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمر روایات تی نقل شوی روایات تی ندیر کم نقل شوی دی فقہا و صحابو کی بینم انوینی خد ابو بکر صدیق روایات کم دی روایات دا ابو حریرن دا دن دیر دی فقہاو کی نمم نشتا فقہاو صحابو کی روایاتم کم نقل لی خو صحبت دا امام الانبیاء دیر وو نو نبی علیہ السلام ورتوی صحبت کم زیتا ورسول ابو بکر صدیقہ روایات کم دی فقہاو کی دی نم نشتا خو جنت پٹولو انبیاء حرام دی چی سو پوری زنعمت لے او چی زلار شما او بیا ټول پیغمبران جنت تلار شی ابو بکر صدیقہ چی کل امتیان جنت تزی نو پٹول بنی آدم کے با پٹول امتیانو کے با رنبے پا جنت کے قدم ابو بکر صدیق دی رضی اللہ تعالی افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ دا صحبت رسولے دے دا امام الانبیاء مجلس رسولے دے دا امام الانبیاء ملگرتیا رسولے دے صحبت ملگرتیا دا ډیر لوی سیز دی گوره دا ډیر لوی سیز دی صحبت ډیر قیمتی سیز دی د نیکانو د صلحاو د علماو صحبت ترازی دا صحبت اختیاروي دا ډیره فائدہ درک نبی علیہ السلام نے ورس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تپوسو کو خکل دور و خکلی تپوسو نبائی کول دا دنیا سر داغی کار نونو ورتوی دا اللہ حبیبہ جنت تا چی خلق سینو پا مخصوص دروازو بزی کنا چا روچی ڈیری با خدای پر ریان دروازه دند کی چی بیارو تگی کی گی نا نوی دیسی کس پا پکی چی پا ہر دروازه بطلیش ہر دروازه چی دا جنت پا کم دروازه زینو زیبا وی دیسی کس پا پکی نبی علیہ السلام ورطوی و ارجو ان تکون منهم زما امید دادے چی تا پا دق خلقو کی چی پا ہر دروازه و جنت تزیخا حغت تی ابو بکر صدیقہ چی تو ورن نوزی جنت تا چی کل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت تا نوزی دا جنت تولی دروازی بی استقبال کی مرحبا 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 پخیرہ لے دا جنت دروازی با دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ استقبال کی دا پا نبی علیہ السلام مینو نبی علیہ السلام سر مین و محبتو دیر نزدی تعلقی دا امام الانبیاء سر تیر کڑے نبی علیہ السلام تیوی وی دری خبری میں دیری خوخی دی وی کمی وی تا قتل او پتا مال لگول او چی زما لور بی بی عائشہ ستا پا نکاح کی دا بس تا دری خبری دیر خون پا طول دنیا کی میں دا دری خبری دیری خوخین بس چی تا گورم او پتا باندے دا مال لگو ما او چرایاد میشی چی بی بی عائشہ زما لور دا او دا امام الانبیاء پا نکاح کی دا وی دا دری خبری میں دیری خوخی دی نبی علیہ السلام سرا غاری سور تلاڑو ملگرتیا نبی علیہ السلام سر غاری سور کی کئی دیر نازک ملگرتیا دا چی مشرکین دیسی گرزیدل دا غاری سور دیسی دے لگئے دا دیسی لگ سنزن غنطا دے چی مشرکین دیسی روانو نو دیخ پیولی دلے نبی علیہ السلام تا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوئی وی کو دی خپلو خپو تا اکتل نماتا بوینی ورے دومرا نازک ٹیم دے
چې دشمن راغلی دی د غار په خوله کې ګرځي او دی خپې اینی نو وی کدی دی خپلو خپو ته وکتل نو ما تا خو به ویني نبی علیہ السلام ورته ابوبکر صدیقه ما تا خو یوازې نه یو کنه ستا څه ګمان دی په هغې دوو کسانو الله ثالثهما چې دریم رب العالمین دی ما تا دویو خو دریم رب العالمین دی بی فکره شه چې ملګرتیا یې وکړله د غار ثور ما تاسو ته وی روایات کم نقل دي خو په غار کې ملګری و که نه نو چې د غار ملګرتیا ختمه شوه نبی علیہ السلام ورته وی انت صاحبی فی الغار ته زما ملګری دی په غار کې نو وصاحبی علی الحوض په حوض کوثر به مې ملګری ښه دلته د غار ملګرتیا کوي میدان محشر کې به د حوض کوثر ملګری ښه نبی علیہ السلام ورته ابوبکر صدیقه رضی الله تعالی تا سره صادر نو وی وو وی هغه مې خس خس کړی دی او دی غار کې مې پې سوړي بندي کړي دي نبی علیہ السلام ورته وی ښه چې د غار نه راوتل نو دعا یې وکړله وی اللهم اجعل ابا بکر معي فی درجتی یوم القیامه یا الله ابوبکر صدیق زما سره وګرځوه زما په درجه کې په ورځ د قیامت یا الله ما سره ملګری که ما سره ملګری که دی د نبی علیہ السلام سره مینه وه ښه محبت یې الله کوم ځای ته ورسو ځوانانو عوامو وروڼو مینه وکئ خو د امام الانبیا سره یې وکئ ښه زوامه میدان محشر کې به نبی علیہ السلام ولاړي یو لویه ډله به پسې د حافظانو وروستو روانې لوی جماعت ښه حافظان به ټول په نبی علیہ السلام پسې رواني په میدان محشر کې وای دا ولې دا ځکه که نه چې په نورو امتونو کې خو د آسماني کتاب حافظان وونه نو دا د نبی علیہ السلام خصوصیت دی نو دا لویه نښه ده ښه چې د حافظانو یو لوی جماعت په امام الانبیا پسې شاته رواني نو زه هم هسې نه چې د هغې خلقو په صف کې ولاړې چې هغه د پیغمبر دشمني او بیا قیامت کې د انبیو ډله ویني ته وایي چې یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش چې د پلانکي سړي مرګتیا مې نه وې کړی نن په کوم ځای کې ولاړم چې د پیغمبر د عصمت جنگ نه لړاوي په نبی علیہ السلام مین نه وای ستا لار جدا او زما لار جدا باس نن لارې جدا کوم د پیغمبر په عزت د چا سرم سمجوته نه کوم چا سرم نه کوم ما د پیغمبر وای حسن اوریدلی دی ما د نبی علیہ السلام قد اوریدلی دی ما د پیغمبر خیسته چهره اوریدلی ده زه په نبی علیہ السلام مینم مینه کړې وه خو اویس قرني کړې وه ښه چې کله مدینې منورې ته راښکاره شو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګنبد نظر ولګېدو اویس قرني بس بېهوش شو را پرېوتو پروت دی په ډاګه وی اخرجونی ما وباسئ ما لرکئ خلق ولا راغی وی چرته دی لرکو وی د دې مدینې منورې نه مې وباسئ وی ولې وی چې په کومه ځمکه کې امام الانبیا دننه دفن دی د هغې د پاسه به زه څنګه ګرځم اخرجونی ما لرکئ ما د دې ځای نه وباسئ مینه به کوو خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره به یې کوو مینه څه ده روټۍ به په سنت طریقه خورو ګرځېدل به په سنت طریقه کوو صورت په د نبي کریم صلی الله علیه وسلم جوړو ښه حقیقي جوړې مینې له بوځو ښه جوړه مینه دا ده چې ځان به بالکل برابروي د نبی علیہ السلام چهره به ځان ته مخې ته کوي څنګه یې ګیره مبارکه وه څنګه یې ویښتان مبارک والله اکبر صحابي وی په مانځه کې پسې ولاړو په نبی علیہ السلام پسې وی د مانځه منظر یې درته بیانوم وی نبی علیہ السلام توره پګړۍ وخلې وه او دا شملنه ده وی د ولو په منځ کې پرته وه او ویښتان یې د دې پوسکو سره برابر او وی چې ومې کتل نبی علیہ السلام ته وی دا توره شملۍ د ولو په منځ کې ځلېدل او امام الانبیا قرت کوه زه پسې شاته ولاړم وی ځلېدله چې په امام الانبیا پسې شاته ولاړم او نبی علیہ السلام منځ کو
او زه پسې شاته ولاړم او دا شملۍ د ولو په منځ کې ځلېدله او توره پګړۍ وښلې وه او د ولو په منځ کې شمله را ګزاره کړې وه او ځلېدله او زه پسې شاته ولاړو. صحابه ډېر بختورو، صحابه ډېر بختورو. مینه وکئ، مینه ښه په نبی علیه السلام مین شئ. مین یو صحابي و چې قبر کې کېښود که نه نو په نبی علیه السلام ډېر مین و. صحابو به ځان سره مینه وړه چې تله به څه به یې وړل نو څه ووسئ ښه که په مونځ کې ونښلو، په روژه کې ونښلو، په زکات کې ونښلو نو څه وړو چې په هغې خلاص شو. ښه څه نسبت ووسئ، هسې مه ځئ. ګورئ دا خبره مې واورئ ښه، یو نسبت ووسئ. د علماو پسې دا منډې ترړې ووسئ چرته وای خدای ډېرې منډې ترړې مې په دې پګړو پسې والې وي. اوس هغه دي ټول د پیغمبرانو سره ولاړ دي. خدایه ما ورسره یو ځای ودروه. خدای ما خو بسې ډېرې منډې والې وي. خدایه زه هغو کې نه یم چې د عالم پګړۍ مې راغستې وه او په خر پورې مې تړلې وه. خدایه هغو کې نه یم. دا به م ځواني که نه، دا به م د چا د موبایل نه شیر شوي که نه چې د عالم سر به یې راغستې او پګړۍ به پورې وه او دا به یې په سپي پورې تړلي چې دا کس پاسي میدان محشر کې د ده به څه حال وي. دی به د انبیو خواته ودرېږي، دی به د انبیو ډله ویني. سوال نه پیدا کیږي چې په خویم ورشي. ښه چا چې دا پګړی تصویر د عالم ورکړی دی او په سپي پورې تړلی دی، زما دا خبره دی په کولو غوږونو واوري چې میدان محشر کې ودرېږي نو لومبې به دا مقدمه د نبی علیہ السلام سره درج کوي. ښه نبی علیہ السلام به مخامخ ولاړي، ته به مد مقابل ولاړي په میدان محشر کې. ښه مد مقابل به ولاړي. اول به د دې پګړۍ حساب ورکوي. نبی علیہ السلام به تپوس کوي چې دا پګړۍ زما پګړۍ وه، تا چې سپي پورې د عالم سر تړو دا پګړۍ یې په سر وه. مد مقابل به یې ولاړي، مد مقابل. ښه ډېر سوچ کوئ آخرت ته. نو صحابي په نبی علیہ السلام ډېر مینو. نو چې قبر کې کېښودو نو صحابو ته وی دا لحد ولا لږ ارد کوي، فراخه یې او بیا یې داسې لحد خواته ودرېدو. وی خدایه ته ورته دا لحد فراخه کړي. وی یا الله په ما ډېر مینو، الله زما مینه یې دروړل. الله وی په ما ډېر مینو، په ما ډېر مینو. چې قبر کې کېښود نبی علیہ السلام وی په ما ډېر مینو، په ما ډېر مینو. ځوانانو مینه وکئ خو د امام الانبیا سره وکئ. ښه د لاسونه راوالی زما مه مرید کېږه، په ما پسې مه راځه. ښه زه د ځان نه مرید کوم، زما چرې مه مرید کېږه، په ما پسې مه راځه، په امام الانبیا پسې روان شه. مړه د نبی علیہ السلام مرید شه. مړه د هغه په شان پګړۍ ووه، د هغه په شان ږیره پرېږده، د هغه په شان کپړې واغونده. زه د نبی علیہ السلام پسې روانوم، زه د په ځان پسې نه روانوم. ښه ما پسې مه راځه، زه به څه یم؟ د ټولې دنیا یو رښتینی او یو مسلم استاز امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اپسې دې روانوم، د هغه په لاس کې دې لاس ورکوم، هغه لار درته ښیم. زه دې د طلحه ابن برا په لار روانوم. ښه ځوانانو زه تاسو ته د طلحه ابن برا لار ښیم. ځوانانو مینې کوئ خو خطا یې کوئ. طلحه ابن برا نبی علیہ السلام ته وی د مینې امتحان مې نالي وی ډېر د باندې مین یم، وی د مینې امتحان مې واله که نه. نبی علیہ السلام ته وی د مینې امتحان مې واله که نه. نبی علیہ السلام ورته والمه وی اذهب فقتل اباک، ورش پلار دې مړ کو بیا راشه، ماله د پلار سر راوړه. نبی علیہ السلام ورته وی دې لاړمه. نبی علیہ السلام ورته راوګرځه نه ما پتا امتحان کو پلار اوسط ابواب الجنه. نن بچې ما نه تپوس کی وی مولي صاحب ته وایې چې پلار د جنت دروازه ده؟ ما ته وی زه واما ته په دروازه کې شکی چې پلار دروازه ده؟ زه دروازه نه واما، زه د نبی علیہ السلام د خولې الفاظ وام. پلار دروازه نه ده، اوسط ابواب الجنه، پلار د جنت د مینځ دروازه پلار دی، د جنت د مینځ دروازه. پلار د جنت د مینځ دروازه ده. طلحه ابن برا باندې نبی علیہ السلام امتحان کوي، د پلار سر دی راوړه. وی لاړم چې راوړم. نبی علیہ السلام راوګرځه وی نه ما پتا اسې امتحان کو
طلحه ابن برا بیمار شو د دواړو جهانو سرداري تپوس لاړ ښه چې د چا سره د تعلق نو چې بیمار شي به په دروازه درځي نو ښه بختوري امی سړی بیمار شي او چې بیماری نو په دې دروازې د علماو دا غړ خیجل الله اکبر او امی سړی به او په جنازه به روح صف مخ کې علما ولاړي دا بختور امی ښه چې په دې مولانو پسې منډې وهي ښه تاسو خو پورې خان دی وي ته مولانو پسې منډې وې ښه خو دا لمن نه ده چا چې د علماو لمن نیولې ده او چا چې د علماو پیزار نیولې دی دا کلک او مسلمه خبره ده چې دا به یو ورځ فایده درکوي انشاءالله دا مې یاد ساته یاد لیکلی در کومه چې که دې لمن عالم در نکو حافظ در نکو مال نوم بدل که نوم ښه خیر دی که ستا په اولاد کې نه ته به نه په نوسو کې به دې رارسي خو دا لمن به عالم درکوي ښه عالم ته وایه زه په علماو پسې منډې وام زه پې خوشحاله یم ښه د عالم صحیح به الله تلی د قیامت په ورځ ښه عالم چې په قلم لیکل کړي الله به ولې دا صحیح تلی ښه د شهید به وینه تلل شي او د عالم به صحیح تلل شي د عالم صحیح به د شهید د وینې نه درنه خیږي ښه د عالم پسې پیزار ګرځوه پیزار د عالم پیزار ګرځوه د عالم پیزار د دین د پاره استعمالیږي ښه د عالم پیزار ګرځوه علماو ته دعا کوه ښه ته چې کور ته ورشي نو نر کېږي بیبي ته وایي زه ستا یمه بچو ته وایي زه ستا یمه ټیک شو ته د بچو د بیبي شوې او عالم امت مسلمه ته وایي زه د ټولو ستاسو یمه وایي زه د ټولو یمه موږ د ټول امت مسلمه یو موږ د ټولو مؤمنانو یو موږ د ټول اسلام یو ته بیبي ته وایي زه ستا یمه او موږ وایو موږ ټول د امت مسلمه یو موږ تاسو سره ټولو سره ژوند نیم کړی دی ښه خپل ژوند هم در کړی دی ښه خدای دې بده ورځ نه راولي او که راله که نه انشاءالله چې په صف اول کې به مومي که خیر ښه تا زما ایمان نه دی کتلی تا زما غیرت د علماو نه دی لیدلی ښه تا زما د علماو حب وطن نه دی لیدلی زه پولیس ته وام ستا پولیسي منم ته د ملک محافظي چوکیداري خو ته تنخوا علی ښه او ما پیژنې ته د ملک محافظي او ته تنخوا علی خدای دې په دې ملک بد ورځ نه راولي او که پې راله ای پولیسا ای پوجي ستا نه مخکې به دا بې تنخوا پولیس ولاړي ښه انشاءالله ما به وینې زه غدار د ملک نه یمه زه حب وطن پیژنمه زه د وطن مینه پیژنمه د پاکستان ملک د ازادۍ جنډه چې اوچته کړې ده د شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه اوچته کړې ده ښه زه د ملک غدار نه یمه زه د ملک وفادار یمه زه بې تنخوا پولیس یم زه بې تنخوا پوجي یمه دا زما ملک دی دا زما رونه دي پولیسو ته وایو پوجیانو ته وایو ما مدي مقابل مه ګڼه ښه ته ما نه نه خبر ښه ته وایي زه د ملک حفاظت کومه زه چې سحر په مدرسه کې طلبا پاسومه نابالغه بچی چې د تهجدو په ټیم پاسي نو هغه لپې اوچتې کې وي خدایا زمونږ د ملک د پولیسو حفاظت وکړي خدایا د پوجیانو حفاظت وکړي خدایا د پاکستان د ملک حفاظت وکړي ښه زه چې بچی تیاروم هغه تا ته سحر دعا کوي ښه دا د هغې معصومو بچو د معصومو منګلو دعا ده ښه زه د ملک محافظ یمه زه په هغې علماو کې یمه زه د هغې علماو بچی یمه چې کله جیل کو جیل ته یې دننه به وستو نو جیلیان راټول کړو وی جیلیانو قرآن هم ویلی دی وی نه وی راځئ چې قرآن درته شروع کړم په جیل کې دند جیلیانو ته قرآن شروع کو ښه ته وایې زه تا جیل کومه زه وایم زه به په جیل کې دند جیلیانو ته قرآن وامه بس تا سره دا ښایي او ما سره دا ښایي بس زما سره جنگ شته نه ما سره دې جنگ نه کوي مونږ جنگ نه کوو ښه مونږ صرف یوه مینه لرو زه وامه چې زه په چیک پوسټ تیر شم او د شپې 2 بجې پولیس ولاړي ټوپک وسرې د ملک حفاظت کې زه وایم کاش چې دې پولیس ته ما قرآن یاد کړی وی چې اومې د ملک حفاظت کولی اومې ټوله شپه د قرآن تلاوت کولی زما زړه دا دی ښه زما زړه دا دی مونږ علما لږو پیژنئ ښه
مونږ وپېژنئ. زه پولیس ته ځان ته ارادې خوا کړم، هم رالې خوا شم. ته د پاکستان ملک ډېره ښه خبره ده، دا اسلامي ملک دی، ته تنخوا لې، دا عبادت دی، دا کوه، دا ستا ډیوټي ده. خو تا ته ډکې یوه خبره ورچومه، زه دې خیر خوا یم. وایي نه مړه زه هم ته مه وپېژنه که نه. ای پولیسه زه هم چې تا ډیوټي م وکړلې او دا ټوله شپه دې په عبادت کې م شمار شوې، نو وایي دا به څنګه کېږي؟ زه ورته هم تاسې ټوپک راغستې ولاړې که نه، خو زما یو پټه خبره دې غوږ کې واوره، هغه دا ده. وایي دا مې ایمان دی چې د پاکستان محافظ په 2م نمبر یم، د پاکستان حفاظت ته ولاړ یم، خو د پاکستان د حفاظت نه مخکې ړومبې د عقیده ختم نبوت محافظ یم او په 2م نمبر کې د پاکستان محافظ یم. تکبیر، تکبیر، تاج او تخت ختم نبوت، تاج او تخت ختم نبوت، تکبیر. زه هم دا نیت را سره وکړه، نو ټوله شپه به ډیوټي م وکړي، تنخوا به م والې او ټوله شپه به دې په عملنامه کې عبادت ولیکل شي. زه بدخوا نه یم، ما به یو ورځ وپېژني، مونږ به وپېژني، مونږ به وپېژني، په خپله به اقرارېږي. عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه چې په جیل کې د قرآن تلاوت شروع کو، یو انګریز پسې راغی، وی عطاالله شاه بس که نور تلاوت مه کوه، بس بس بس. وی ولې؟ وی حضرت زه انګریز یم، زه غیر مسلم یم، خو چې ته تلاوت کوي وی دومره مې وجړل چې نور را پکې د جړا طاقت نشته. بس که نور په جیل کې تلاوت مه کوه. زه د هغې علماو په نقش قدم روان یم. ما به یو ورځ وپېژني، مونږ به یو ورځ تسلیم کې، لیکل به تاریخ کوي چې دا علما په حق و انشاءالله. نو چې جیل کې جیلیان راغونډ کړل، تلاوت یې ورته شروع کو قرآن، نو چې قرآن یې د نیمې نه واړو، نو د حضرت رهایي رالله، وی دی رها شو. بارې شاګردان ولاړو، وی نن زمونږ حضرت رها کېږي. بارې شاګردان ولاړ دي استقبال ته. زه داسې مشران لرم، دندې نه اطلاع وکړله، وی ځئ شاګردانو نن زما د رهایۍ ورځ نه ده، زما به هغه ورځ د رهایۍ چې په کومه ورځ په جیل کې جیلیانو ته قرآن ختم کم. زه هغه مشران لرم چې په جیل کې جیلیانو ته قرآن ویلی دی. زه هغه مشران لرم چې ورځ یې ترېنه تپوس وکړو، عطاالله شاه ژوند دې څنګه تیر شو؟ وی نیم په جیل کې او نیم په ریل کې. نیم ژوند مې ریل وخوړو، نیم مې جیل وخوړو. نیم ژوند یې ریل خوړلی دی، نیم ژوند یې ریل خوړلی دی. تقریر یې کو، ماسخوتن یې شروع وکړله. چې تقریر یې شروع کو نو باران راغی، خوش یې بیابان و که نه، داسې بره وکتله، وی بارانه یا ته وورېږه او یا به عطاالله شه وورېږي. وی دواړه نه ورېږو. وی که د باران د ورېدو ضرورت وي نو د الله علم کې د وی باران به وورېږي او زه به بس کم، او که زما ضرورت ډېر نو بارانه ودرېږه. ایک دم باران ودرېدو او ماسخوتن یې تقریر شروع کو، د سبا پوری تقریر کړی دی. د هغې مونږ وپېژنئ. ای عوامو مونږ لږ وپېژنئ، مونږ بدخوا نه یو، مونږ ستاسو خیر خوا یو. ستا بچې ته بچي ته وایې، که مولي صاحب دې ولید نو دا پګړی به وله ښکل کې. ستا مور ورته وایي که دا مولي صاحب دې ولید پټکې به وله ښکل کې. ستا بچې ما له پټکې ښکل. زه هم ولې؟ ما ته مې مور ویلي، ما ته مې بابا ویلي. هم ټیک شو، صحیح ده، بچې خو رخصت شي، خو زه هم زمونږ دړه نه نه خبر بچیانو. ته پټکې ښکل کې او ته لاړ شي، زه پړه کې وام کاش په پټکي ښکلولو مې سود ونه شو بچیا، چې ته یې ما له راولېږلې او تا ته زه قرآن شروع کما او تا زه حافظ کما او پلار دې راوغواړم او پلار دې ولاړ یو، زه د سر نه پګړی روالم او تا ته یې په سر کېدم چې پلار ته وایم چې سره زما د دې پګړی یې کور ته بوځه. مړه ته پګړی غواړې، زه پګړی واله در کوم. ته وایې زه پګړی ښکلوم، زه وایم سره د پګړی عالم بچی در کوم، سره د پګړی حافظ بچی در کوم. علما وپېژنئ. غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه، الله اکبر، چې سړی سیده دې تصویرانو کې مو ویلي که نه، سړی وي خدایا
یا الله دا کم علماء دا کم علماء خدای مونږ کې اخلاص پیدا کې اخلاص بس خدای دې مونږ کې اخلاص پیدا کې نه شهرت څه شی دی نه دنیا څه شی دی بس خدای دې زمونږ د دې شپو دا تقریرونه قبول کړي بس دقه یو دعا کوئ خدای مونږ ټول د پیغمبر په مینه را جمع شوي یو ښه عطا الله شاه بخاري رحمت غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه چې د کوره وتو د ختم نبوت دی پالتو نو بچی پسې راپاسېد وی بابا ته مزه وی ولې وی تا ته پته ده چې زه داسې بیمار یم چې دې ورځ نیمه کې وفات کېږم نو صبر وکړه چې زه وفات شمه نو تا ته اجازت دی بیا به لاړ شي زه ستا کور کې میلمه یم غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه بچي پسې راوګرځېد وی بچیا زه لاړم د عقیده ختم نبوت دفاع له ووتلمه او که الله ته منظور ای بچیا دواړه به په حوض کوثر د امام الانبیا مخې ته ملاقات کو ښه بچیا زه داسې مینه به پیدا کوئ ښه تا ته څه ختم نبوت جلسه ده یاره ګورو به حالاتو ته به ګورو نو پرېږده حالاتو ته به ګورو بچی مې بیمار دی وی بچیا دواړه به په حوض کوثر ملاقات کو زه لاړم نو چې غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه روان شو که نه نو بچی راپاسېد خپل بابا سیکي پته ده ورته چې دا بابا په دې دروازه راځي نو زما جنازه به وتلي که نه نو خپل پلار ته ګوري غلام غوث هزاروي چې یو ځل د بچي نه مخ اړولی دی کتابونو لیکلی دی بې بچي ته په شا نه دي کتلي ښه لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین دا مصداق پې راواړوه که نه ښه تا ته ګورو نو بچې پلار ته ګوري خو د شا د طرفه بابا ییني ښه بابا چې ورکې ځي نو بچی د شا د طرف نه ګوري چې یو ځل به بابا ما ته وګوري خو بابا وایي بچیا چې یو ځل مې شا کړي بیا نه ګورم هسې نه چې تا ته وګورم ستا مینه د پیغمبر په مینه غالب شي نو خیانتګر به راشم پیغمبر له به بیا څه جواب ورکوم بچیا ستا مینه به وروستی ووتو چې مخې ته لاړ اطلاع راله وی بچی دې وفات شوي حضرت جنازه یې وکړه وی نه زما د بچی جنازه کول فرض کفایه دی او د عقیده ختم نبوت دفاع کول فرض عین دی فرض عین ښه زه درته وسم وامه مشره ورورې که د عقیده ختم نبوت باندې چا حمله وکړله نو زمونږ دروازې ټکوه ښه انشاءالله او بل ځای ته مزه راځه زمونږ د کچه کورونو دروازې ټکوئ انشاءالله ښه واحد به ملوبمې چې لړ تو غړ به درله داسې به درله خالي لاس راوتلی چې راځه کوم ځای جنګ دی چې د سره لاړ شم راځه راځه مونږ دې جنګ ته تیار یو ښه دا جنګ زما اکابرو ګټلی دی او زه به دا ګټم انشاءالله یا به پکې سر ږدم او یا به یې ګټم انشاءالله ښه د غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه زما د بچی جنازه به وشي بچی جنازه یې پرېښود او لاړ چې هلته خلک مطمئن کو راغی چې کور ته راغی نو بیبي ورته وایي غلام غوث هزاروي ته بیبي وایي چې د بچي د زنکدن ټیم راغی نو ته په کور کې سی کولې یو پله بل پله یې نظر اړو ما یې څوک سی کوي چې بابا سی کوم نو چې ټول کور یې دوهرو کو په نظر او غلام غوث هزاروي ونه لیدو نو یې ما ته یې وی چې کله زما بابا راشي په وره راننوځي ورته به ووایي چې بچي دې ډېر په تا پسې نظر واړو خو ته یې ونه لیدلې خو بچي دې وی چې کله کور ته رالی السلام علیک زما یو سلام به زما بابا ته ووایي ښه بس زه وفات کېږم خو زما بابا ته به زما یو سلام پاتې وی بچی دې ډېر اپله دې پله وکتل بابا په نظر نه راځي بابا یې د عقیده ختم نبوت جنګ لتلی دی ښه بابا یې جنګ لتلی دی بابا د پیغمبر د عزت جنګ ګټي بابا یې په پیغمبر ننګ کوي بابا جنګ لتلی دی غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه ډېر خفه شو را روان شو د خپل بچی قبر لا راغی او په قبر یې ودرېد او دعا کوي وی الله که زما دا تلل تا قبول کړي نو خدای زما د بچی نه عذاب قبر پورته کړي زما بچی د عذاب قبر نه محفوظ کړي وی چې کور ته رالم وده شومه خوب مې ولیده بچی راته وی بابا خوب کې ستا تلل دی مبارک بابا ستا تله الله قبول کړو او الله زه د عذاب قبر نه محفوظ کړم بابا
غلام غوث هزاروي ورته وایي انشاءالله په حوض کوثر به میلاویږو ښه زمونږ دا عقیده ده ښه چې نبی علیه السلام به په حوض کوثر ولاړي او په حوض کوثر به لوښي لګېدلي او د نبی علیه السلام د نازبین لاسوبه به خلک سکي دې کې به بعضې خلق راشي نبی علیه السلام به وایي دی ما ته رانږدې کوي دی له زه په خپلو لپو اوبه ورکوم دا ما ته دا به هغه خلک چې په عقیده ختم نبوت یې ځان شیندلی دی ښه زمونږ د دقې لپې تمه ده دغه لپه غواړئ که نه ټول به سرونه قربانوي انشاءالله چې د عقیده ختم نبوت جلسۍ سره د بچو حاضري کوئ سره د بچو ښه دا بچي م راولی وایي خدایه ته حاضر او ناظرې دا می بچی دی او زی پلار ما سره د دې بچو د امام الانبیاء نه قربان د عقیده ختم نبوت جلسی ته به بچی بوزي بچی ښه انشاءالله او دا زمونږ عقیده ده دا زمونږه عقیده ده چې قادیانې کافر وو کافر دی کافر به وي قادیانې کافر تا کافر ہے کافر رہے گا دم عقیده ده ښه دا یوازې په جومات کې نه ده ښه دا بار په چوک کې ده او انشاءالله که مقراله دا به د جج مخې ته وي انشاءالله ښه کو د ټولې دنیا ججان راته څوک مخامخ ودرئ که نه مونږ به وایو قال النبي صلی الله علیه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی دا روح اسی یوزل لیخا اسا یوزل دا مستقل نه پاتې کیږو اسی به یوزل مرو پرېده چې په عقیده ختم نبوت مړه شو چې امام الانبیاء له ستر او روښانه تندي د امام الانبیاء مخې له ورشو او د امام الانبیاء د نازبین لاس د حوض کوثر یوه لپه اوبه وڅکو ښه دا عقیده ده که نه انشاءالله دا عقیده ده انشاءالله په دې عقیده ختم نبوت هم ایمان دی په دې به ژوند تیرو په دې به مرو او په دې عقیده به پاسو ښه انشاءالله او چا چې دې پروګرام کې څه قسمه تعاون کړی دی د عقیده ختم نبوت په نوم الله دې قبول کړي او دا یاد ساتئ وایي چې د عقیده ختم نبوت جلسۍ زه به پوسټرې لګوم وایي یقین وکړه که نه زه هم چې د عقیده ختم نبوت دا پوسټرې مونږ د علماو لګولې په دې کوڅو کې ښه ټول به یې لګو که نه ځوانانو منډه به و منډه انشاءالله چې د عقیده ختم نبوت جلسۍ مونږ ټول به سپایان یو ښه که خیر ودرېږو به که نه پوسټرې به لګو په بازارونو به ګرځو بچي به ګرځو ښه رب العالمین دی زمونږ او ستاسو د ټولو دا مینه قبوله کړي او الله دې د دې د خوراکۍ مغفرت کامله نصیب کړي چې څومره مسلمانان وفات دي الله د ټولو مغفرت کامله نصیب کړي ګوره ستاسو خبره ما واورېدله زه دله رالم اوس په زما خبره واورئ زما خبره به دی چې ما له به سیده اجازت راکوئ زه به اوس دوباره بیا پېښور ته ځم ښه هلته د روټۍ پروګرام دی د هغې نه ړومبې دلته رالم یو غم شوی دی د هغې به دعا کومه ښه او صرف نحوې دوره پړاوم نن مې د یوې پورې پړاییم کړې ده ښه او سبا به بیا طلباو له ځان رسوم انشاءالله ښه نو ما له به ښه پوره ملنار راکوئ چې زه